د ټولو نه اول الحاد په لغت کې څه ته ویل کېږي؟ الحاد دا د عربی زبان لفظ دی او انحراف ته ویل کېږي. راست سے ہٹ جانا، د لارې نه اخوا کېدلو ته الحاد ویل کېږي. لکه مذهب دی، مذهب پرېږدي او یو طرف ته شي، دې ته الحاد ویل کېږي. الحاد ته په انګلیش کې، په انګریزي زبان کې الحاد ته ایتیزم وایي. د ایتیزم معنا ده لا دینیت، لا مذهبیت، چې په هغه کې د مذهب او د دین تصور نه وي، دې ته ایتیزم ویل کېږي. په اصطلاح د شریعت کې الحاد دا د هغه سوچ او د هغه فکر نوم دی چې په کم سوچ او په کم فکر کې د خدای او د مذهب تصور نه وي. هغه مذهب چې په هغه کې سزا او جزا تصور کېږي، لکه زموږ اسلام دی چې په دې اسلام په مذهب کې تا غلط کار وکړې نو سزا به ته میلاویږي، که صحیح کار وکړې اجر به ته میلاویږي. په الحاد کې دا شی نشته، هغه کې د جزا او د سزا تصور نشته. بهرحال الحاد په دو ټوک الفاظو کې د خدای نه منل، خدای نه انکار کول، دې ته الحاد ویل کېږي. د الحاد پیروکارو ته څوک چې الحاد پسې ورپسې دي، دې سړي ته ملحد وایي. په انګلیش کې دې ته ایتیست وایي. دا د الحاد لغوي او اصطلاحي معنا ده.